باب من سمع شيئا فلم يفهمه. دا باب د هغه چا په باره کې چې هغه یو خبره واورېدله فلم يفهمه لیکن دی پې پوه نه شو، فراجعه نو دی بیا د هغه مراجعت کوي. مراجعت معنا هغه خبرې ته بیا تپوس کوي حتی يعرفه تر دې چې هغه په خبره باندې پوه شي. کله کله استاد یو خبره وکړي شاګرد پوره پوه پې نه شي، نو د هغې دپاره دوباره تپوس وکړي او معلومات وکړي ته چې پوه شي پې د هغې دپاره باندې. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أبي مليكة دا روایت کوي او فرمایي چې حضرت عائشة رضی الله تعالی عنها چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم زوجه ده هغه فرمایي وی كانت لا تسمع شيئا، هغه به کله کله یو خبره وانه اوریدله، لا تسمع شيئا یو شی به وانه اوریدلو، او داسې شی چې لا تعرفه چې هغه به نه پیژاندل نو او وایم نه اوریدلو صحیح په پوهه نه شوله، نو څه به کول چې الا راجعت فيه، نو هغه به رجوع کوله د دې مسلې په باره کې حتی تعرفه تر دې چې هغه مسلې باندې به ځان پوهه کړلو. وان النبي صلى الله عليه وسلم او به یو واقع نقل کوي چې ورځ نبی صلی الله علیه وسلم قال او فرمایلی چې من حوسب عذب، کوم سړی نه چې حساب شروع شو هغه په عذاب کې ګیر شو. قیامت پر ورځ الله د یو سړی نه حساب شروع کی کنه، نو کوم انسان طاقت دا دی چې هغه د یو سکند یو ورځ هر وخت حساب الله لور کی او 100% دغه ګارانټي چې هغه جنت ته ځي، دا ډېر ګران کار دی. نبی رسول الله فرمایي چې من حوسب، کوم کس نه چې حساب شروع شو عذب بس هغه لاړې تبا شو، هغه عذب هغه عذاب ورکړی شو، هغه د بچ کېدلو بل صورت نشته. قالت عائشه، په دې مسله باندې حضرت عائشه پوه نه شوله. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فورا سوال وکړو فقلت، حضرت عائشه فرمایي چې ما ورته ویلي اوليس يقول الله عز وجل، چې ای پیغمبره الله تعالی قرآن کې دا نه فرمایي چې فسوف يحاسب حسابا يسيرا، چې د دې خلکو نه به آسان حساب اخیستل کېږي. نو قرآن خو وایي چې حساب شنو حساب به آساني، او تاسو فرمایي چې نه چانه حساب شروع شو هغه به عذابي، نو عذاب ولدا خو سخت حساب شو کنه. سوال باندې پوښي نبی رسول الله فرمایي چې حساب شروع شو بس عذاب کې گیر شو، او حالانکه قرآن وایي چې نه کله حساب الله اخلي نو ډېر آسان حساب به واخلي. نو آسان حساب هم دا مطلب دی چې عذاب بني، نو تاسو خو واستئ چې کله حساب شروع شي عذاب وي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د دې قرآن آیات سره مطابق نه دی، لکه دا اشکال او دا سوال په خبره پوهه نشول. نو دا سوال وکړو. قالت نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ فرمایي فقال نبی رسول الله فرمایل چې انما ذلك العرض، چې دا قرآن آیات کې چې کوم راغلی کنه چې آسان حساب وي، دا حساب د ته عرض وي. عرض مطلب دا چې الله تعالی یو انسان نه حساب شروع کی او بس ډیر تفتیش دیونه کی، بس دومره وته چې تا دا پلانې ګناه کړی دا هغه وای او ما کړی دا دادم کړی دا دادم کړی دا دا شانت مختلف ګناهونه هغه ته مخامخ کی، او به په دې کې الله دنه دا ته پوښونه کی چې دا تا ولې وکړله، تا دومره خیال نه ساتو زما چې زه په زار سره ګورم، تا زما د رب کېدلو دومره حیا ونه کړله، یعنی دومره تحقیقات ونه کی، بس صرف ورته پیښ کی چې تا دا ګناه کړی دا هغه وی کړی دا ګناه کړی هغه ټول اقرار وکي، بس به ته الله وی چې بس زه پرې دا ما معاف کړی. نو د آیت مطلب دا دی چې الله به هغه ډیر آسان حساب والی، نو حساب هغه دا مطلب دی چې الله حساب دا یو قسم له حساب نشو کنه، دا خو معاف شو. لیکن من هغه سره نوقشه چې چانه نوقش الحساب، چې د چانه د حساب مناقشه شروع شو. مناقشه مطلب تفتیش ته وکړه باقاعده چې تا دا ګناه کړی دا ولې دې کړی دا، او یو ګناه باره کې ته باقاعده حساب شروع شو یهلکو، نو دا سړی به شي هلاک شي. نو د آیت مطلب دا دی. نو خلاصه دا چې ګوره حدیث کې باب مقصد هم دا وکنه چې کله یو شاګرد په یو حدیث باندې ونه رسیږي نو استاد مې ته پوښتنه، نو حضرت عائشہ په دې حدیث پوه نه شول چې ګوره حساب خو شروع شي نو عذاب بسنګ، حالانکه قرآن وایي چې حساب چې شروع شي آسان حساب الله اخلي، او نبی رسول الله وایي چې نه آسانه نشته. دا غي مطلب دا دی.